بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم مسلمانانو، د الله د طرف نه په مسلمانانو باندې وختي په وختي سره احکامات فرض شوي دي. ابتدا کې د مونځ د کلمې نه بعد دویم نمبر رکن چې کوم دی په اسلام کې هغه مونځ دی، او آخري رکن په اسلام کې هغه حج د بیت الله دی. اوس چونکې د حج مناسب یو خبره موږ تاسو سره شیر کوو چې دا حج د الله د طرف نه په مسلمانانو باندې فرض دی، او فرضیت د دې د قرآن نه هم ثابت دی، د احادیثو نه هم ثابت دی، او د اجماع د امت نه هم دا ثابته ده. نو چې حج فرض شوی دی په مسلمان باندې، د هغې دپاره یو څو شرایط اسلام ذکر کړي دي. په هغې کې اول نمبر شرط مسلمانی ده چې دا به مسلمان وي حج کوونکی. دویم نمبر د ده وس دس به برابر وي، مال دولت لحاظ باندې به د ده آن جان خرچه هر څه برابر وي. نو دې د وجې نه څومره مسلمانان مالداره دي، نو هغې د حج د ادا کولو بالکل شوق او جذبه زړه کې نه لري. نو دې د وجې نه حج د ادایې دپاره علماو دا شرط ومیښی دی چې په زړه کې به شوق او جذبه د هغې لري. چې کله شوق او جذبه په زړه کې برابره وي، نو الله تعالی به تا خپل کور ته بوځي او دا حج د بیت الله فریضه به په تا باندې ادا کړي. دې د وجې نه علماو لیکلي دي د دنیا قانون دا دی چې کور ته خلک خپل دوست راولي، دشمن نه راولي. نو چې کله په زړه کې شوق او جذبه د حج د بیت الله برابره وي، نو الله تعالی به د حج د بیت الله ته بوځي او خپل کور به در باندې وګوري. لکه مالک ابن دینار رحمه الله دا وایي زه یو ورځې غرمه کې راووتمه، ومې کتل یو سړی په خپو باندې شل په خویندو باندې را روان دی او سخته ګرمي ده. نو ما چې وکتل د هغه د محنت او مشقت ده، ما ترې تپوس وکړو چېرته روان یې؟ ویل ځم حج د بیت الله له. نو ویل زه داسې حیران دیران کېناستم، دینور ته وګوره، په خپو باندې شل ته وګوره، او دا روان دی وایي زه حج د بیت الله لره ځمه. نو ده ورته ویلي ویل ما سره کېنه دمه وکړه، زه به درله سورلۍ اسباب برابر کړم، په سورلۍ باندې به لاړ شي. ویل ما ته یې وکتل، ما ته یې ویل چې کله یو انسان یو غلام د خپل آقا نافرمانه وي، نو دا د آقا د راضي کولو دپاره دا په سورلۍ کې ځي او که پیدل رواني. ویل خیر موقع لاړه، هغه لاړی په خپله لار باندې. زه رالم حج د بیت الله له، زما هم خدای اسباب برابر کړل، رالم شیطانان مې ایشتل، ویل یو ځای کې خلک راتاوي دی. نو ما تپوس وکړو دا څه چل دی؟ ویل یاره یو په خپو باندې شل سړی دی، یو ډېر عجیبه انداز باندې دعا د الله نه غواړي. نو چې زه رالم ویل اقه ځوان لګې دی د الله نه دعا غواړي، او یو عجیبه کیفیت باندې لګې دی د الله نه سوال او زاری او پریاد الله ته کوي. نو ویل چې ما هغه وکتل، نو د دې نه دا معلومه شوله چې حج د بیت الله د ادایې دپاره به په زړه کې شوق او جذبه لري. چې شوق او جذبه برابره وي، نو الله تعالی به له اسباب هم برابر کړي، الله به د کور د بیت الله له هم بوځي. او چې شوق او جذبه په زړه کې د حج د بیت الله نه وي، نو الله تعالی هغه انسان بیا حج د بیت الله له هغه نه بیایي. نو حج د الله د طرف نه په مسلمانانو فرض دی. د دې فرضیت دپاره ضروري دا ده چې په دې باندې ځان پوه کړو، د دې طریقه کار علماو سره کینو، هغې نه د حج د ادایې طریقې زده کړو، نو زموږ او ستاسو دا محنت او روپۍ به په ځای باندې ولګېږي. واخر دعوانا الحمدلله.